أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة تغابن مدنیت دا مدنی سورت تی دا هجرت نه بعد نازل شوی او دا په ترتیب نزولی کی 108 نمبر سورت تی تحریم نه ورسته نازل شوی سورة تحریم نه ورسته مخکینی سورت سره ربط او مناسبت پرې طریقه باندې دي چې مخکینی سورت کې منافقین رټل شوی دي او دا شاند کې يهوديان رټل شوی دي نو په دې صورت کې رټل د مشرکانو دي او رټل د هغه خلکو د هغه دوباره ژوندون قایل نه دي هغه دا نه مانی چې خلک دوباره ژوند کیږي بعث بعد الموت شته نو په دې صورت کې دغه ډېر به ورټل شي مشرکان او هغه چې د بعث بعد الموت نه منکرین خلک دي د دې صورت مرکزی عنوان چې کوم دی هغه هم دوه خبرې دي د الله تعالی وحدانیت ثابتول او دوباره ژوندون ثابتول چې خلک دوباره ژوند کیږي بیا به دغه مسله باندې دلایل ذکر کیږي نو غون عنوان چې کوم د دوه خبرې شوي توحید الله تعالی او دوباره ژوندون بیا به دغه معنی دلایل دي او زی وزه معنی زجرون او تخفیفات الله تعالی یې ذکر کیږي در اخر سورته پوری غون خلاصه سبقونه یسبح لله تسبیح بیانې خاص الله تعالی د پاره ما هغه څوک په سماوات په اسمانونو کې دي او ما په الارض هغه چې بزمه کې دي له الملک دی الله تعالی د پاره بادشاہی ده ولو الحمد دی الله تعالی د پاره صفاتونه دي او هو على كل شيء قدير د الله تعالی په هر څه باندې قدرت لري نو يسبح لله کی توحید د الله تعالی ذکر شو چې الله تعالی کی هیڅ الله تعالی بذات هیڅ قسم کمزوري صفات نشته دین الله تعالی پاک او بیا د دې وروسته له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا بدلایل چې ولی الله تعالی هر قسم عیبونه پاک دي ځکه پاک دي چې الله تعالی کامله بادشاہي لري ټول مخلوق ته صفاتونه کوي او په هر سبا الله تعالی پورا قدرت لري نو ځکه چې کم دي کمزوري صفاتونه پکې نشته هو الذي الله غزاد دي خلقکم چې تاسو پیدا کړی دا بل دلیل عقلی دی دلیل عقلی انفوسی چې الله تعالی ول توحید قائل لایق دی تسبیحات لایق دی نو ځکه لایق دی چې تاسو پیدا کړی فمنکم بعض پس تاسو کې کافران دي ومنکم بعض تاسو نه مؤمنان دي پکار خدا و تاسو پیدا کړی تاسو د ټول د الله منلې وي لیکن نسی ونه شو ډیر خلک کې نافرمان ناشکر پاتې شو ایمان را نه وړو او سبکی داسې مؤمنان هم شته هغه شکر گزار خلک دي والله بما تعملون بصير الله تعالی په هغه څه تاسو کوي لیدون کوي دي خلق السماوات پیدا کړی د اسمانونو او الارض زمکه بالحق بحق سره دا هم دلیل عقلی دی په دې خبره باندې الله تعالی د تسبیحات لایق دی نو الله تعالی پیدا کړی اسمانونو او زمکه وصورکم تاسو ته شکلونه هم درکړي دي تاسو کوم صورتونه او شکلونه چې الله درکړي بل چانه دي فاحسن صورکم درخه شکلونه درکړي و الیه المصير او دی الله ته تاسو واپس کیږي دا احسان هم د الله لري ځکه الله تعالی تسبیحات لایق شو يعلم د الله پیژنې ما هغه څه په سماوات چې پاسمانونو کې دي او يعلم پیژنې ما هغه څه تسرون وما تعلنون هغه چې تاسو ښکارا کوي او هغه تاسو پر ساتي بزرونو کې په هر څه باندې الله تعالی خبر دی دا علم ذکر شو الله تعالی د کامل علم لري والله علیم بذات الصدور الله تعالی خبردار دی په خوندان د سینو باندې